سټیج تاسو ته کولو. الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب، جناب سکندر حیات خان شیرپو صاحب، ورسره زموږ ډېر زیات خواږه مشران د مرکزي صوبایي ضلعي او کم د قامي وطن پارټۍ کم رهنما دي، هغوی ته او په تېره کې ښاغلی چې کوم زموږ د سوشل میډیا اکټیویسټ ملګري دي، صحافیان ملګري دي، زموږ کوم د کیمرامین کوم زموږ حصه چې ده د وجود، هغوی ته زړه د تله چې دی نو هرکلی وایم، ډېره مهرباني، ډېره مننه. دلته خبرې کېږي، رفاقت به خبرې وکړې، ډېرې ښکلې خبرې وکړې. د بدلون خبره کېده چې دلته کې د بدلون یو تجربه شوې وه. موږ به کوشش کوو چې د مشر نه موږ داسې خبرې وورو چې هغه کم د ملکي خبرې وي، کم انټرنیشنل سطح باندې خبرې وي، ځکه چې هغه یو عالمي رهنما دی. نو زیاتره موږ به کوشش کوو چې دلته کومې مسلې صحافیانو ته مخې ته راغلي دي، دا کم 10 کاله چې کومه تجربه وشوه او دا موږ باندې کوم ایکسپریمنټ وشو، نو په هغې باندې موږ خپل مشر د دغې صحافیانو ورونو ته چې کومې مسلې ستونزې مخې ته راغلې وي چې هغه دوی مخې ته کېږدو چې صحافیانو هم چې دی نو دومره نقصانونه وکړل، زمونږ چې کوم دی ټرولینګ وشو، زمونږ چې دی نو چې کوم غلیظ کنځلې موږ ته وشوې. ایون دا اکثر موږ نه خلک تپوس کوي څوک راته وایي د قومي وطن پارټۍ صحافیان یې، څوک راته وایي د عوامي نیشنل پارټۍ صحافیان یې. نو په دې باندې موږ فخر محسوسوو. فخر په دې وجه محسوسوو چې کم از کم د پښتون یو ګوند را سره تړي. دا نه چې چېرته پنجابیان راته یادي یا بل څوک راته یادي. موږ دلته کې د دغه نه کار نه اخلو چې فرض که دا خبره ده چې هغه زمونږ بیل قوم دی یا بل څه خبره ده، خو نه، دلته چې کله بیا موږ خلکو سره خبرې وکړو نو بیا خلکو سره جواب نه وي. کم کسان چې زمونږ نه تپوس وکړي او موږ ورته ووایو چې موږ عوامي نیشنل پارټي یا قامي وطن پارټي موږ خوښو، خو ګورې په صحافت کې هغوی له موږ هغه مقام نه ورکوو. صحافت کې موږ نیوټرل چلیږو، خو زما نظریه ده، نظریه زما نه څوک نشي اخیستی. نو نظریه چې کله موږ هغوی ته ووایو دغه خلکو ته، نو هغوی یقین وکړي هغوی سره جواب نی او بیا انګل بنګل شروع کړي. خبرې ورته موږ څه کوو؟ موږ ورته وایو خدای دې کړي چې یو هندو، یو سیک، یو کافر دې راشي، خو زما د پښتنو روز دې چې دی نو هغه ښه کړي، زما د پښتنو د سیمې ترقي چې کړې ده. زه ورته دا وایم چې ظالمانو تاسو خو دا وګورئ چې موږ په دې خاص کر په دې تحصیلي تنګي کې چې کوم د ترقیاتي کار یا منصوبه یادېږي نو هغه به جناب آفتاب احمد خان شیرپو کېږي. دا خبره نه ده، دې نه یاسه نه چې یو سړی بل رنګ والي چې دلته کې صحافیان ناست وي او قامي وطن پارټي ریپرزنټ کوي. بالکل نه، دا د یو سړی نه وي. دلته به ډېر ملګري داسې چې هغه به دغې نور ګوندونو سره تعلق لري، د هغوی رایې موږ ډېر احترام ورکوو ځکه چې هغه هم زموږ وروڼه دي. خو لږه چې څنګه رفاقت به ووي چې صحافي له بیا دا پکار وي چې دې لږ سټډي وکړي، دې په حالاتو باندې چې دی نو لږه تجزیه وکړي چې آیا زه کومه پارټي ریپرزنټ کوم، نو بیا خو دله پارټي ریپرزنټ کول پکار نه دي، خو نه، په هر حال چې کوم یو نظریې سره یې سوچ دی چې هغه نظریه وګوري چې آیا د دغې نظریې په وجه زما علاقې ته کومه ترقي ملو شوې ده. زه دا په فخر باندې نن ویلی شم کو تحصیلي تنګي کې ټیکنیکل کالج دی نو هغه قامي وطن پارټۍ کړی دی، زه به یې خامخا چې دی نو هغه ستایم. کو په سکولونه دي نو هغه چې دی نو قامي وطن پارټۍ کړي دي، NP کړي دي. کو کالجونه دي، کو دلته مونږ ترقیاتي کارونه او د په تېره کې د تنګي هسپتال، یاره تاسو یقین وکړئ چې کله د قامي وطن پارټۍ حکومت او جناب آفتاب احمد خان شیرپو وزیر اعلی نو د پنجاب نه، د سوات نه، د پېښور نه به خلک راتلل او ټیچکیو هسپتال کې علاج دپاره به راتلل. دا په ریکارډ باندې دي او صحافي چې دی چېرې هم ګورې دروغ نه وایي ځکه چې د خبرې بیا کوټ کېږي، خلک ورپسې بیا دا شعر وباسي. نو مونږ نن دغه کم ملګري چې دي دوی ته هم خاص کوو چې یو په پراپیګنډه پسې مه ځئ. پراپیګنډ هم ګورې مونږ ډېرې ولیدلې. قسم په خدای مونږ چې یو خبر چې کله دغه کوو بیلنس کوو نو داسې وخت راغلی چې مونږ د 100 روپو یو کارډ په هغې باندې والی دی چې هغه مونږ څنګه بیلنس کوو او کوم طریقې ته مونږ خلکو ته چې دی نو یو صحیح خبر ورسو. خو د ډېره بده مرغه په دې سوشل میډیا باندې داسې یو لعنت روتی دی چې کم کس دروغ وایي، کم کس کنځلې کوي، د بل کس بېعزتي کوي، نو د هغه زه به دا نه یم چې ټولي دلته کې زموږ ډېر ملګري ناست دي، د میلیون ویورشپ یې دی، خو زه دا نه یم چې دوی ومي، خو د بده مرغه د هغه خلکو ویورشپ چې کوم دی هغه په میلیون کې وي. نو مونږ دا ویو چې د نن نه مونږ عهد وکړو، مونږ چې دی نو دلته کې په قامي وطن پارټۍ باندې هم خرڅ نه یو، مونږ په NP باندې هم خرڅ نه یو، خو یاره رښتیا خو ویلی شو که نه،
پکار دی چې نن موږ دغه رښتیا شروع کړو د کم ملګري چې دلته کې چې موږ دغه رښتیا شروع کړو چې وروره دغه 10 کال حکومت چې تقریبا څه کم 10 کال حکومت چې تېر شوی دی زه به د نور د خبره نه کوم زه صرف تحصیلي تنګي خبره کوم په دغه کې چې دی نو خلکو ته عوامي منصوبې چې دی څومره راغلي دي فرض کا د آفتاب احمد خان شیرپو دور راغلی دی په هغې کې په تحصیلي تنګي کې په 400 کې په پېښور کې کمې عوامي منصوبې ذاتي نه جي ذاتي بالکل نوې عوامي منصوبې عوامي نېشنل پارټۍ دور راغلی هغې څومره کارونه کړي دي MMA دور راغلی هغوی څومره کارونه کړي دا به یو موازنه هم کېږي د ټولو پارټو سره نو موږ ویو چې د نن نه راځئ چې موږ نن دغه یو عهد وکړو چې کم مشر کې ګډ وي کم مشر چې د پښتنو اواز اوچتوي د ملک د ترقۍ د علاقې د خوشحالۍ پرمختګ دپاره دغه کې نو راځئ چې موږ نن د زړه نه چې کوم دی د هغه سپورټ کړو د هغه ملګرتیا وکړو او د قلم په دغه باندې د کیمره په سترګه باندې او دلته کې چې دی د مایک په سترګه باندې هغه مشران چې دي مخکې هم دغه ځای ته بوځو چې په دغه اسمبلۍ کې چې دی په دغه اسمبلۍ کې چې د پښتون اواز جوړ شي او ریل پښتون دا نه چې صرف نوم یې ولا ورکړي چې دا پښتون دی او دا وګوره د ټول نه زیات په دې کابینټ کې پښتانه ناست دي ډېره بخښنې سره مې یو څه خبرې وکړې مشران هم ناست دي خو خبر ته همدا دي چې معذرت غواړم دي ډېره مننه بالکل حقیقت مو وي زه یو وارې بیا د یا شجر محمود جان عمرزی چې د هغه هم په دې کې دغه او زمونږ هم خواهش وو او انشاءالله شیرپو خان سره دا وعده ده چې راتلونکي کوم پروګرام ټیم راکړي دا 2.5 په 2.5 یوټیوبران او فیسبوک ملګري چې کوم دی ماجد صافي دا به ټول چې کوم دی نو دا به راغواړو نو زه شیرپو خان له بلنه ورکوم چې هغوی راشي